کتونکو د یو ډېر انتخایي د بوږنېدونکي د افسوسناکې پیښې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې د بنو د علاقې خبره ده. په بنو ډومیل کې ډومیل د یو ځای نوم دی. پلار سره د 4 بچو په ډزو ویشتلي شوي دي. په ځمکه خواره واره پراته او هغې سره خوا کې موټر سایکل خو هم دی. یو ډېر انتخایي افسوسناکه پیښه ده. ابتدایي ریپورټ چې هغه هسپتال ته وړل شوي دي، پوسټ مارټم روان دی، په ډزو ویشتلي شوي دي. وجه معلومولو کوشش روان دی چې وجه څه کیدی شي. خو چې کله مې دا تصویر د مخې نه لاړه نو ډېر زیات خفه شوم. د دې ماشوم دغه ښکلا د نور ماشومان بیا په داسې ځای کې پراته دي. دا د بنو د ډومیل خبره ده چې پلار سره د 4 بچو ډېر په بېدردۍ سره وجلي شوي دي. خوا کې ورسره موټر سایکل دی. دا بچي به پلار میلې ته بوتلل، دا به چېرته به چکر ورکو، دا به چا ویشتي، څه وجه به کیدی شي. بهرحال له دې تحقیقات به وشي، مخې ته به راشي. خو زمونږ د پښتنو دا وینې دومره سپینې شوي دي چې په نه څه خبره باندې موږ جنګ جګړې کوو، ویشتل کوو او پښتانه بیا وروسته سوچ کوي. زما به ټولو پښتنو ته دا خواست وي دا ویډیو د سره شیر کړئ چې خبرې په خبرو ختمیږي. خبرې په خبرو ختمیږي. چا سره قرض دی خبرې ورسره وکړئ، ټیم ته والئ، ذموار ته واخلئ، د هغه کار ته وګورئ چې آیا هغه سره دا پیسې شته ولې نه راکوي. چې ورسره نه وي د کوم ځای نه درکوي به دغه هر څه ته وګورئ. نور په رشتو کې داسې ډېر معاملات رامخې ته کېږي. ورسره په پوله پټي باندې ځینه ګران شو. نن سبا په مرله مرله ځای باندې جنګ جګړې روانې دي. خاوند لګي شي ښځې ته وایي د روڼو نه دې ورشه په 4 مرلو کې حصه راواله. 4 روڼه دي، 4 مرلې ځای دي او د خور ته د حصه غواړي. بعضې خبرې په هغې باندې خپه راښکل دي. دغه خاوند د دغه ښځې ژوند خو په لړزان کې چې زه د روڼو نه په 4 مرلو کې څنګه حصه والم. منګه ولیدل داسې خلک چې هغه په دې خبرو کې ککړ دي. انا بغض کینه حسد پلانکي له خدای پاک ورکړه، ولې ورکړه؟ په قهر په دې کې چې کوم دی نو هغوی ډېرې مسلې را پیدا کړي دي. نو ګرانو کتونکو زما به درته التجا وي دشمني ټول تاوان دی. خو یو سړی و چې په دشمنۍ کې ګټه ده نو راته دې ووایي. او خو یو سړی و چې زه زورور یم نو زورور یو الله دی. انسان بس یو زورورتیا به سي یار. د خټې نه جوړ دغه انسان چې نوکې خوږ شي نو بیا یا الله کوي او یا مورې او وی مورې. دغه انسان دی. زما د ډېرو خلکو سره تعلقات دي. آی جی پی هم پیژنم، ډي آی جي هم پیژنم، وزیر اعلی هم پیژنم، وزیر اعظم هم پیژنم، آرمي چیف هم پیژنم. خو ماله څوک ډز نه کوي. خو ډز راله کوي نو زور یې ماله دی. ولې چې زما په لانجه کې هغه کار کوي. د دې خبرو نه م راوتل دي چې زه خو پلانکې پیژنم او زه خو پلانکې پیژنم. په دې ملک یو آیین دی، دستور دی. یو سړی سره په خبره کوي ښه ته نه کوي نو قانون لار اختیار کړي. قانون شته، د قانون نه بار موزئ. الله سره جنګ مه کوئ. د الله د عذاب نه ځان وساتئ. الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. انصاف خو ترې غوښتي نه شو ځکه خو موږ سره انصاف وکړو الله پاک. نو دغه د کاڼو باران، دغه زلزلې، دغه ګلې، دغه سیلابونه موږ د دغې حقدار یو. زموږ دا څه عملونه دي. او بیا په خاصه توګه موږ پښتون قام انخت یو د یو بل خپې راکاږو. طرفګنې د بل دپاره بیا د لیډر دپاره ته وایي چې لیډر به زما په قبر کې څملي د هغه دپاره زه د بل مور خور کنځم. مړه په خپل ګریوان کې لږ سر ښکته کول دي چې موږ کوم طرف ته روان یو. د دې ویوز د لایک نه روزي نم دا فیسبوک په کار راځي او نم دا یوټیوب په کار راځي. عمل به هم په کار راځي او کردار به هم پاتې کېږي. او د خپل مور پلار د عزت خیال وساتئ. بچو له موبایل یې مه ورکوئ. او خو موبایل یې ورکوئ نو بیا سینه غټه ساتئ. خو دا نه خواسته د هغوی نه یو تصویر فیسبوک ته لاړه
په غلطۍ کې ته راشې او ډز 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 دا تصویر څنګه لاړ او چې کومه خبره د الله نه پټېږي د انسانانو نه مه پټوئ او سوچ دا وکړئ چې الله به څه وایي انسانان چې څه وایي دی خو الله به څه وایي الله ته ځان تابع کې ځان د الله تابعدار کې ګرانو کتونکو دا واقعه مې وکتله 15 بچي د پلار سره ډېر په بېدردۍ سره په بنو ډومیل کې ویشتل شوي دي په کوم حالات کې پراته دي ډېر افسوسناکه پیښه ده الله دې مزید رحم وکړي مزید خو دې کې تحقیقات راغلی چې ولې او په څه او څنګه نو هغه هم د سره شریک